مالک ابن دینار وی زه شرابي انسان وم، شراب به مسکل، پیسو باندې مې یو وینځه واخیسته، ډېره ښایسته وینځه وه، هغې لاله یو جینۍ م راوړه، او جینۍ ما ته ډېره ګرانه وه، ما سره به یې مینه م کوله، خو زه شرابي وم. دې جینۍ به رانه شراب مارچل، دا شراب به یې رانه اړول، خو ما ته ډېره ګرانه وه. چې 2 کاله وشو د جینۍ مړه شو. زه پسې ډېر خفه وم. د شعبان میاشت وه او وایي زه اوده وم، او چې کله اوده وم او داسې شراب مې وڅکل او مونځ مې د ماخوستن ونه کړو، ایستم لاس. خوب کې مې ناشنا خوب ولیدو. خوب مې داسې ولیدو زه قیامت قایم شوی دی، د میدان قیامت دی، دا خلک ټول را جمع شوي. زه چې وګورم شاته نه په ما پسې یو اژدها را روانه ده، خولې وازه کړې ده. ما چې ورته شاته وکتل ډېرې منډې مې والې، ډېرې تیزې منډې مې والې، خو اژدها نه پرېښودله وه. یو سړي په خواله ورلم، بوډا غوندې سړی دی، هغه ته مې سوال وکړ، ای سړیه، ای بابا، سوال درته کومه د دې اژدها نه مې خلاص کا. ما ته ویلې ای سړیه، راته ویې ژړلې او ما ته ویلې زه ډېر کمزور یم، زه دې د دې اژدها نه نشم خلاصولی. وی بیا ما منډې شروع کړې. آخري واقعه وایي چې زه یو ځای ته ورسېدم، یو غر دی، په هغه غر کې دا واړه واړه ماشومان دي. زما هغه ماشومه لور چې ما ته ډېره ګرانه وه هغه راووتله. چې زه یې ولیدلم په ژړا شوله او ما ته یې ویلې زما بابا ولې دومره وارخطا یې؟ لاس مې ونیولم، زه یې د اژدها نه بچ کړم. ما ته یې ویلې بابا ولې دومره پریشان یې؟ ما ویل چې لورې دقه شان قیصه ده. ویل ما ته یې ویلې ودې پېژنده؟ ما ویل چې ومې نه پېژنده خبره. ویل ما ته ویل دا شاته اژدها دا ستا بد عمل دی، نه دی پرېږدي بابا جانه، دا دې نه پرېږدي دا خبره. او دا مخې ته چې کم کمزوری انسان دی دا د نیک عمل دی، خو دا ګورې دا عمل تا د الله د عذاب نه نشي خلاصولی. دا خبره او دا آیات یې راته ووایه زما بابا جانه، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. زما بابا جانه په تا د اوسه پورې داسې ټیم رانغی چې ته د الله نه ویرې. وی ما ته چې دا آیات ووایي ما ورته ویلې زما لورې ته خو ډېره وړی، ته په قرآن پوهېږې؟ ما ورته ویل او بابا جانه زه په قرآن ستاسو نه ښه پوهېږم. زما خبرې کې مقصد دا و مؤمنه وروره تا باندې 11 میاشتې تېرې شولې، تا توبه ونه ایستله، ستا عمل سم نه شو، تا ته د مرګ موقع نه ده معلومه، تا ته د مرګ ټیم نه دی معلومه.